الله صحابه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په گاون کې وي خو خدای خبر شه چې مونږ به چرته یو مونږ به د نبی علیه الصلاۃ والسلام دیدار وکړو کو نه چهره مبارکه به راته نصیب شي او کو نصیب نشي خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما ته به په ورځ د قیامت هغه انسان ډیر زیات نږدې وي چې په ما باندې درود ډیر زیات وایي دی به ما ته نږدې وي زه به د هغه انسان سفارش کوم حدیث مبارک کې راځي میدان محشر دی چې کله حساب کتاب الله تبارک وتعالی شروع کوي کنه نو د آدم علیه السلام به الله تبارک وتعالی د خپل عرش ته لاندې ودرې او ډېر لوړ قد به ول ورکړي الله تبارک وتعالی په بدن باندې به شنه جوړوي شنه جوړه الله تبارک وتعالی به آدم علیه السلام ته فرمایي آدمه ستا د اولاد سره حساب کتاب شروع کومه ته ودرېږه ګوره ورته آدم علیه السلام به ګوري ناڅاپي به یې نظر وغورځېږي چې فرشتو یو سړی په دیکو دیکو اخیستی او جهنم ته یې بیایي جهنم ته روان کړی دی آدم علیه السلام چې وګوري چې دا خو د امام الانبیا ټول وایي صلی الله علیه وسلم د هغه امتي روان کړی دی دا خو د نبي علیه السلام امتي روان کړی دی نو آدم علیه السلام به چغه کي یا احمدو ای احمده احمد د نبی علیه السلام خپل ذاتی نوم دی محمد هم دی او احمد هم دی صلی الله علیه وسلم آدم علیه السلام به آواز وکړي یا احمدو ای احمده میدان محشر دی تمام خلک چې د آدم علیه السلام آواز واوري ټول به د آدم علیه السلام په طرف باندې متوجه شي آواز یې چاته کړی دی امام الانبیا ته کړی دی نبی علیه السلام به جواب ورکړي لبیک یا ابا البشر حاضر یم د انسانانو پلارا وای خدمت څه دی لبیک حاضر یم آدم علیه السلام به ورته وفرمایي ستا امتي فرشتو روان کړی جهنم ته بیایي کو څه کولی شي ورله وکوله نبی علیه السلام به روان شي فرشتو ته به ووایي دی راپرېږدی ماته د جهنم ته مه بیایئ دا خو زما امتي دی فرشتې به ورته وایي نه عمر نه مونږ ته د الله د طرفه اډر دی مونږ ته د الله د طرفه حکم دی مونږ به دې جهنم ته بیایو پرېښودی نه شو نبی علیه السلام به بیا وفرمایي چې دې ما ته راپرېږدی دې جهنم ته مه بیایئ هغوی به وایي نه مونږ د الله نافرماني نه شو کولی چې کله فرشتې خبره ونه مني نبی علیه السلام به دا ګیره مبارکه داسې ونیسي او د عرش ته به داسې ګوري الله دا د عربو عادت دی چې د چا نه معافي غواړي دا خپله ګیره داسې به موټي کې ونیسي دا د هغوی د معافۍ صورت دی نبی علیه السلام به د خپله ګیره مبارکه به موټي کې ونیسي او د عرش ته به داسې اریان ګوري او وی به یا ربي یا ربي یا ربي وارب زما وارب زما وارب زما الله تبارک وتعالی به فرمایي محبوبه ولې څه وجه ده نبی علیه السلام به فرمایي الله تا خو زما سره واده کړې وه الله تخزینی فی امتی زه به تا ستا په امت کې نه رسوا کوم الله دا څنګه رسوایي زما نه ده چې زه فرشتو ته منت کوم او زما امتي جهنم ته روان کړی دی الله دا خو زما رسوایي ده الله دا خو زما بېعزتي ده الله زما امتي جهنم ته روان دی الله تبارک وتعالی به آواز وکړي فرشتو ته ردو هذا العبد ای فرشتو دا بنده واپس کئ دا بنده واپس کئ جهنم ته مه بیایئ چرته بوزو الله رای ولی میزان تلی ته راولی چې د دې پیغمبر په مخ کې د اعمال وتللی شي چې د شکوا او د ګیله پاتې نشي را به ولی بیا به د دې بنده اعمال تللی کېږي نو چې کله اعمال تللی کېږي حدیث مبارک کې راځي ته به د نیکو دا چابړې بیا سپک شي بیا سپک شو نبی علیه السلام ورته ولاړ دی چې د نیکو چابړې سپک شو نبی علیه السلام به د ګوتې مناسب یو سپین کاغذ راوالي انمیله د ګوتې مناسب یو سپین کاغذ به او د نیکو د چابړې ته به ورته وکړي او به وایي بسم الله دا کاغذ به راولي نبی علیه السلام به چې بسم الله او د نیکو د چابړې ته به ورته وکړي چې ورته وکړي د نیکو چابړې به ځمکې له راشي د ګناهونو چابړې به سپک شي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي انطلقو بوځئ دا بنده الله چېرته یې بوځو جنت ته یې بوځئ که نه تاسو یې نه د نیکو چابړې دروند شو د ګناهونو سپک شو خو جنت ته یې بوځئ که نه دا فرشتې چې دا الله دا بنده روان کی نو دی به د فرشتو ته ووایي ما له لږ مهلت نه راکوئ
ولې نه څه دپاره چې زه د دې بنده نه تپوس وکړم چې دا وڅوک الله ده لا پېژندلی هم نه دی چې دا څوک دی ده لا پېژندلی هم نه دی چې زما دا سپارش چا وکړو دی چې مخامخ شي نبی علیه صلات وسلام ته او د نبی علیه السلام په دې مخ مبارک د ده دا سترګې پرېوځي الله د نبی علیه السلام مخ مبارک الله دې دیدار نصیب کړي نو الله ولې چې عجیبه حسن ورکړی دی نو چې ده د نبی علیه السلام پر مخ مبارک سترګې پرېوځي نو دی به وایي ما احسن وجهک ما احسن خلقک و الله درله کوم ښایسته مخ درکړی دی و الله کوم څنګه ښایسته پیدا کړی یې من انت دا خو راته ووایه چې ته یو څوک ته خو را سره خپله پېژندګلي وکړه که نه څومره ښایسته انسان یې ته یې څوک الله دی به ورته وایي انا نبیک انا نبیک محمد زه خو ستا نبي محمد یم که نه ده پېژندلی هم نه دی چې دا څوک دی هغه به ورته وایي چې زه خو ستا پیغمبر یم که نه ستا نه دا یېرو زه به په میدان محشر کې موجود یم او زما امتي به زما نه جهنم ته ځي تا خو زه یېر کړی ومه خو زما نه ته نه وي یېرو زما نه ته نه وي یېرو د الله پیغمبره ته زما پیغمبري ته زما سپارش کوونکی ها دا څه و تا چې دې چابړي ته ورته وکړلو تا دې چابړي ته ورته وکړه څه و نبي علیه الصلاة وسلام به ورته فرمایي هذه الصلاة کالتي كنت تصلي علی دا خو هغه درود شریف و چې دنیا کې تا په ما باندې ویلي دا خو هغه درود شریف و نبی علیه الصلاة وسلام حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي زه به د جنت کې تر هغې پورې خپل کې نه تم تر څو مې چې خپل یو امتي جنت ته نه دی داخل کړی امتی د نبی علیه الصلاة وسلام په سنتو مبارکو باندې چاړه راوکاږي الله په سنتو مبارکو باندې چاړه راوکاږي او وایي زه ښایسته شومه او هغه سنت د نبی علیه الصلاة وسلام په نالۍ کې په هغې نالۍ کې بهیږي چې په هغې خلکو میچازې کړي په هغې کې واړه بولم بهیږي او په هغې کې د ده د مخ مبارک د نبی علیه الصلاة وسلام د سنت هغه ویښتم پراته وي دی په مخ چاړه راوکاږي هغه سنت د نبی علیه السلام ځمکې ته ورته وکړي او په هغې باندې ماشومان خپېږدي دی په مخ باندې چاړه راوکاږي وایي زه څومره ښایسته شومه ته به د نبی علیه الصلاة وسلام سره په حوض کوثر کې څنګه سترګې مخامخ کوې ته په میدان محشر کې به د نبی علیه الصلاة وسلام سره څنګه سترګې مخامخ کوې نبی علیه الصلاة وسلام په ژوند باندې 2 قاصدین هغه ته راغلي وو د یو ملک نه 2 قاصدان رالو او چې کله راله هغوی ګیرې خریلې وې نبی علیه الصلاة وسلام ته مخ واړو وی ظالمانو دا خونه درته چا کړې ده دا درته چا ویلي چې ګیرې خرئ نبی علیه الصلاة وسلام ته په خپل ژوند مبارک مخ اړولی دی دا امتی چې د قیامت په ورځ ورشي دی به څنګه مخ مخامخ کوي د نبی علیه الصلاة وسلام سره چې زه ستا امتي ما او یو مسله درته کوم علماو لیکلي دي چې ګورې ګیره یا بلکل خریل یا د یو موټي نه کم ګیره پرېښودل دا برابر دي دا برابر دي یا خریل یا د یو موټي نه کم ګیره پرېښودل دا برابر دي په دې ګیره کې ګوره څوک بد نه ښکاري مونږ پرېښې مونږ پې بد ښکارو زمونږ سره دا ګیرې بدې ښکاري الله قسم په الله په هغې جنازه کې ډېر زیات خفه کېږو ډېر زیات خفه کېږو تاسو به زه لیدلی یم زه چېرته کټله نه ځمه زه د مړي تماشه نه کومه داسې ملګري راته وایي راځه چې وینو په ځوانۍ کې مړ دی راځه تماشه وکړو زه اکثر نه ځم زه سیټ ته چاته ولاړ یم دا ولې چې اکثر لاړم هغه ګیرې خریلي ګیره خریلي په مخ باندې ګیره نه نو بیا خفه یم که نه بیا خفه یم او همدې په قبر کې چې ته 3 سواله دي په 3 سوال کې دی انختی دی چې کله دی دفن شي مور او پلار تیم را روان شي بچي تیم را روان شي الله د مور سره غم نه چې زما د بچي سره په قبر کې څه کېږي د پلار سره غم نه زما د بچي سره په قبر کې څه کېږي د ښځې سره غم نه زما د خاوند سره به اوس څه کېږي هغوی خو د ماښامونو غم راغستي وایي وریجې پسې پخې کړه حلوا پسې پخه کړه چې وبخلی شو ته به وایي چې حلوا وریجې پخې کړې بس هغه وبخلی شو صرف د جومات د امام سره دا غمي چې دی په 3 سوال کې اوس انختی دی 3 سوال د نبی علیه الصلاة وسلام متعلق دی چې پیغمبر دې څوک او څه عمل دې کړی د هغه په شریعت ده خو ګیره خریلې دی هلته څنګه جواب ورکړي په قبر کې دی په دغې ځای کې انختی دی مونږ دا وایو بختور دی هغه انسان چې دی مړ شي او دا اوږده ګیره ورته په دې سینه باندې پراته وي او دی د الله دربار له ورشي او دا ګیره د اوبو لمده وي د نبی علیه الصلاة وسلام د سنتو مبارکونو دا اوبه څاڅي او دی د الله په دربار کې ودرېږي
الله قسم په الله د چا بې عزتي نه کوو، د چا سپکاوی نه کوو. مونږ به دلته کې د چا بې عزتي وکړو، د چا سپکاوی به کوو، سبا به د الله په دربار کې په خپله ودرېږم. الله به راته وایي ښه تا خو په خلکو باندې زړه یخو که نه، نن به در باندې زه خپل زړه یخوم. صرف بطور اصلاح وایو، بطور خیرخواهی وایو، بطور خفګان وایو. قسم په الله چې خفه کېږو در باندې چې ګیره خورئ او د الله دربار له ورځي، په مونځ کې ولاړې، حج له لاړې، د بیت الله شریف نه تاویږي، هم په ګناه کې اختی، هم په ګناه کې اختی. هر نیک عمل چې کوي په ګناه کې اختی. د نبی علیه الصلاة والسلام دا سنت مبارکه مونږ خپل کو. نبی علیه الصلاة والسلام په مونږ باندې ډېر زیات خفه کېږي، ډېر زیات خفه کېږي او په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ډېر زیات وایو. نور درود شریف خو نشو ویلی، درود ابراهیمي په لمانځه کې وایو، دا خو هر چاته یادېږي نه چې دا وایو. کو دا څوک نشي ویلی نو دا لنډ درود دی، وایي وصلی الله علی النبي الأمی، وصلی الله علی النبي الأمی. دا خو د خپلو بچو ته هم زود کوم، دا د زنانهو ته هم وایو چې زنانه پخلی کوي او دا درود شریف وایي، څومره خوند به یې په هغې پخلي کې، څومره برکت به یې په هغې پخلي کې، څومره برکت به یې په هغې پخلي کې چې دا درود شریف وایي او پخلی کوي. الله اوس د نانا پخلی کوي او سرتور سر ورته ولاړی، پخلی کوي او د ګانو اواز ټاټي. چېرته به په هغې کې خوند وي، چېرته به په هغې کې برکت وي. بار خاوند له دې پوستکې په مزدورو ویستو او دلته یې ته په سرتور سر پخی او په دویمه ورځ باندې سیس ختم یې وایي راوړه. ستا چېرته کلمه په خوله کې نشته، ستا په خوله کې درود نشته، ستا په سر باندې لوپټه نشته، نو برکت پکې د کم طرفه راشي. ته بسم الله وایا، ته درود شریف وایا، ته تلاوت کوه، ته ذکر و اذکار کوه، پخلی کوه، ته ګوره چې په کور کې دې څومره برکت دی. دې خاوند نه به د مزدورو دا بوج لږ سپک شي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.